بسم الله الرحمن الرحیم. محترم یو ویډیو در سره شیر کوم. پورا ویډیو وګورئ نو ان شاء الله تاسو ته پته ولګي. ډیر خلک چې کنده موږ په ویډیو خونو باندې مذاق جوړي، یعنی خنداګانې کوي، بیا خیره کې چراب دوکا دا او فرار دی. خو زه درته د ویډیو په واسطه سره چې لا اله الا الله محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم زبر دې کلمې ویونکي، یعنی مسلمان بنیم چې په فیسبوک یا په ټیک ټاک یا په یوټیوب باندې کومه ویډیوګانې تاسو ګورئ او په هغې کې ذره برابر دوکا وي یا فراډ وي یا ګیم وي. دا یوه وړه ماشومه وه، د ماشومې نه وړه ماشومه ده، الله حکم پرې نشته دی. دا ویډیو کې وروسته درته ښایم، خو چې پوره ویډیو وګورئ. د دې غریبې نه یې مکمل ویښته کټ کړي دي، په ګردو کې به ورته کاڼي اچول، بېدبي د ما په امتیازو کې به ته یې کاڼي راوتل، خو چې الټراساونډ به یې کولو په الټراساونډ کې به هېڅ شی نه و. او بل دا چې دی په غړو باندې په ګوتو باندې به چې کندې ستنې راوتې، نو هغه جنات مو حاضر کړو. جنات وویل چې د ټولې مسلې مونږ کوو، خو مور پلار یې په دا نه پوهېدل چې دغه مونږ د څه شي علاج وکړو. شپې ویده شوه او چې راوچتېده، د غریب غټ ویښته و، ویښته پکې نه و، په میتیازو کې غټ غټ مطلب کاڼي راغورځوي او انجکشن یې ترې راوځي. نو ما به جنات حاضر کړل. جناتو هغه ټوله کیسه ویله، په شک ورته الله پاک د وړې ماشومې لا چې د الله حکم پرې نشته، دغو ته یوه نوې زندګي ورکړه. نو پورا ویډیو وګورو، فیصله بیا تاسو وکړئ. الله ها ها تیزی سره تو بسو، نورې تیزی، نورې تیزی. اوس راځه کلمه تیره کو شبه لا اله الا الله محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم. په دې کلمه وعده کوو چې بیا به دا ماشومان نور نه تنګو، نه به یې تنګوئ. خبره منئ که سزا درکم؟ منو یې. او تاسو مسلمان یو که کافران یو؟ اوس مسلمانې شئ. او تاسو څو کسان یې؟ دوه کسان یې. او څومره وخت ورسره کېږي چې ورسره یې؟ دې تبه وه بیا تاسو ورسره شوئ. او تاسو خو دا غریب له ډېر تکلیفات ورکړي. کم تکلیف ورکوئ؟ بیا څه شی پرې کوئ؟ سر ته نه پرې کوئ؟ ښه ودرېږه. محترمو دا وګوره، دا وړه ماشومه ورته وګوره، سر یې ته مکمل ګنجی کړی. دا دومره بې غیرته مخلوق دی. خو بیا وروسته ورته نور پرې څه کوئ سر نه علاوه؟ کاڼي پکې اچوئ؟ څومره کاڼي پکې اچولي؟ دا وګوره، دا یې کاڼي دا په امتیازو کې ترې ووتل. نور کم تکلیف ورکوئ؟ ستنې پکې راوباسئ. ستنې په کم ځای راوباسئ ورته؟ دا خلکو ته چې ستن وایي هغه تاسو په پښو راوباسئ دي. او ولې داسې کوئ؟ داسې ولې کوئ داسې ظلم؟ دې ماشومې څه تکلیف درکړی تاسو ته؟ دې خو دومره غټ پیچک و. دا وګوره غریبه تاسو مکمل ګنجې کړی ده. دا ګناه نه ده؟ دا که نه ده؟ دې نه تاسو ټول ویښته والي دي. نور کاڼي په دې کې شته که نشته؟ نور نشته. بس دغه کاڼي دلته راویستل ټول، او ستنې پکې شته که نه؟ نور نشته. او نور څه تکلیف ورکوئ دې نه علاوه؟ نور به نه کوو. او بېهوشي خو پرې راولئ که نه؟ بېهوشي پرې ډېره راولئ که لږه؟ ښه لږ کې. او کافران یو؟ څو کافران یو؟ دوه. دا ښه کار دی که بد کار دی؟ بیا به نه کوئ؟ بیا خو به داسې ظلم نه کوئ؟ او که چېرې هم کړو بیا؟ نه کوم. ښه څنګه دی؟ بیا به راځئ بې تکلیف ورکوئ؟ بېهوشي به راولئ؟ کاڼي به پکې اچوئ؟ ستنې به پکې راولئ؟ او که بیا تکلیف ورکړی و؟ او که کړي مو بیا به هم ګوره زه تاسو دواړه کافران ژوندي نه پرېږدم. اوس کلمه ووایئ، مسلمانېږئ که په کفر کې پاتې کېږئ؟ بس موږ اوس مسلمانېږو. بسم الله الرحمن الرحیم. محمد لا اله الا الله محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم. مونږ مسلمان شو په دې کلمه باندې چې بیا به دې ماشومې ته مونږ دا تکلیف نه ورکوو، همیشه دپاره به یې پرېږدو. او که بیا دې ګوره تکلیف ورکړی و، زه به دې راغواړم. زه به بیا تاسو دواړه تر هغې نه پرېږدم چې قتل کړي مې نه یې. صحیح دو؟ څه واچوه ګوته بسم الله سره اوس راوځئ دې بدن نه. شبه نه چت کو ټیپ اوسه، شبه ټیپ زور کو دې بدن نه ټوکه وځئ. بالکل شبه اسمان طرف ته زور کوئ. الله
زور څوک خلاصو باسو ها ورکشره قلت جواته وصل شمالها ها وباسو قلت خلاصكو سنم ده سنم ده ما ها سايرة كم زي داود خيل خير چرته وي کم ځای کې دی دا دالي پورته اهل پورته دي چا سره راغلی روس روډ سره څنګه یې اوس څنګه یې شایي که نه یې شا شایي بدن خو دروند نه دی یا موږ خو درته څه ویلي نه دي هېڅ هم نه دي ویلي دا سر باندې څه شوي ها بسم الله الرحمن الرحیم محترمو دا ویډیو کې چې کوم دی بکې کم خیل کم ځای نه راغلی داود خیل چار چرته ولاله پلار د ورسبار دغه غریب ډېر غاټي پیچه کې غاټي ورو دغه پیریانو چې کنده دغه نه وخت مکمل کټ کړی والد صاحب بهر دی دغه نه په امتیازو کې دا غشي نه راوړي دا وګوره دا مطلب دا چې کانی وستنې دي کې دا غریب ډېر زیاده بد کړو خو بهر حال مو خدا خبر نه ګو چې پلانای اړینګړی خو ان شاء الله تعالی چې الله پاک به شفا ورکړي ورګه داسې مسلې چې وي نو څو کوشش دا کو چې واخه عملنا علاج کوو دا غوړه اوس دا اندازه نه چې دې کې کاڼي دي دا ویښته ته ویلې کټ شوي خو بس په ټرای بیس باندې راوستلې وه او مسله یې پیریان ووته انشاءالله دا ویډیو سره بیا ته بله ویډیو کلیپ کوم چې دا ماشومه بیا ټیپ کړي صحیح ده که نه